بسم الله الرحمن الرحیم د سواد نیوز ډاټ کام مینوالو السلام علیکم. زه یم خورشید علي کتونکو نن په مټه کې د وزیر اعلی په حلقه کې موجود یو. دلته د ټول سواد نه تقریبا 14,000 چې کوم ماشومان دي هغه احتجاج لره روان دي. زه په ځای باندې هغه ودرولې دي د سکولونو ماشومان دي نن په کال چې په سکولونو کې وي د احتجاج دوی ولې کوي د بدی باندې ولې دوی مجبور شو. زموږ سره دلته د سکول یو استاد ولاړ دی هغه تاسو کو دا راته وایي چې نن تاسو ولې راوتی ولې احتجاج چې د حکومت 2017 کې پرایویټ ماشومان واغسته صحیح ده چې د هغوی فیسونه به موږ ورکوو. 2019 راغی دوی زموږ سره تاریخ 3 مارچ 2019 پورې زموږ سره لکه کسان دغه صحیح ده. د هغې نه بعد دا فیس دغه نه کړو. دا موږ نن سکولونو چوټي کړي راغلي یو په مټه کې احتجاج دی ماشومان خپل حق غواړي صحیح ده. هغې باوجود دې چیک پوسټ کې موږ ودرولو. موږ د چیک پوسټ کې 2 غنټې انتظار وکړو او په دې زموږ په دې صوبه کې 84,000 ماشومان دي او زموږ په سواد کې 16,000 ماشومان دي. دې حکومت دغه ډي پی او 8,000 ماشومان سړي چې هغه ختم کړي دي 8,000 کسان چې هغه موجود دي. نو موږ حکومت ته دا سوال کوو چې تعلیم زموږ بنیادي حق دی او دا حق دې موږ ته میلاو شي. تعلیم زموږ حق دی. 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 تاسو څومره وخت نه تاسو ته د پیسې نه دي میلاو شوي او تاسو دې لپاره څونه مخکې محنت کړی دی؟ 2017 کې چې موږ دا په دې کې موږ تللي وزیر اعلی سره میلاو شوي یو. پېښور کې چې موږ احتجاج کړی دی او په حکیم صاحب سره میلاو شوي یو. د بولنا صاحب ټول سره موږ میلاو شوي یو. هغه وبشي په وبشي کې 2 کاله وواته خو هغه پیسې موږ ته میلاو نه شوې. دې کې د کم کم ځای کې ماشومان ستاسو سره موجود دي؟ کم کم ځای نه په راغلي؟ دې کې زموږ سره ټول تحصیل کبل هم دی صحیح ده او منګور والا هم دي بریکوټ والا ټول موجود دي. بچو ته کوم ځای او ستا چې په دې سکول نه تاو باسي ته بیا چرته ځي؟ تعلیم ته جوړه کیږي تعلیم کې مخ ته څه جوړې ته غواړي؟ صحیح. ته راته وې چې ته نن احتجاج له ولې راوتی؟ راوتی یم عمران خان چې په 2017 کې موږ سره کومه وعده کړې وه هغه عمران خان اوس وایي دا نه کېږي او موږ دا غرمه دي هم دلته راغلي یو او زه دا غواړم چې زه خپل تعلیم جاري وساتم. ته څه یې بچو؟ چې موږ هم تعلیم غواړو. ته څه یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دې غرمه دي دا ټول واړه دي چې چک چاپېره ولاړ دي او د دې غرمو رس دا واړه خرابېږي او موږ غواړو چې دا واړه سکول جاري وساتي ته خپل تعلیم او موږ وایو چې دا موږ خپل تعلیم ساتو. ته څه یې بچو؟ موږ چې سکول ته ځو زموږ سره کاپي نه وي استاد وایي کاپي واخلئ ځان نه موږ نه پیس غواړي زموږ سره پیس نه یو موږ دا دغه کوو چې موږ خپل سبق په ټیټ ووایو موږ نه پیس دا پیس ته دوی ته میلاو نه شي نو تاسو را بیا څه کوئ؟ موږ بیا سکول نه وباسي او دا ډاکوان پلان کوي. پکار د حکومت نه څه پکار د وزیر اعلی نه څه پکار دا پکار ده چې موږ نه پیس راکړي او استادانو ته تنخواه ورکړي. صحیح. تاسو راته ووایئ چې نن د احتجاج کوو. محمد صلی الله علیه وسلم دا حکومت د زما دا مطالبه ده چې په 2017 کې دغه ډیپو چې کوم ده نو دا خو بالکل په عقل په هغې کې نشته ځکه چې 3 کاله وشو هغې به راتله او په زور د بیزونو او د ګډو نه دې نه واړه موږ ته دغه کړي دي سکولونو ته چې دا تاسو داخل کوئ او تاسو له من چې کوم دی 500 روپۍ موږ درکوو وزیر د کپړو د پیزارو د دې پیسې موږ درکوو. 3 کاله وشو زما په 3 کاله دا ګیره پکې سپین شو زه او راځه زه او راځه یعنې ما خپل دغه لیکلي چې 200 روپۍ زه تللی ام راغلی م د ډیپو دفتر ته خو لیکن هغوی چې دغه کاغذات راوړي انټري کوئ او ګورو باندې 3 کاله وشو موږ راسید له تلي وو محب الله له تلي وو په ضلحکیم سره په منګور کې په دیره کې ورسره موږ هغه کړی دی چې دا موږ هغه وشو وزیر اعلی سی ام له موږ تلي وو پکې هغوی چې وبشي نو په وبشي خو کار نه کېږي دا وړ راغلي دي او غریبانان مطلب دا دی چې بله دا خبره ده چې زموږ استادان هغې زموږ طبقه جمع شوي دي زموږ بلډینګ چې کوم دی اوس مالکان اونه چې موږ ته وایي یاره تاسو بلډینګ خالي کوئ ځکه 3 کالو کرایه تاسو موږ له راکړئ کرایه شته نه حکومت موږ ته راکوي. نو زما دا عرض دی چې هره موږ ته حکومت په وخت دا پیس راکړي چې هره تعلیم د دې وړو خراب نه شي او دا جاري وساتي. بچو ته څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت زموږ سره په 2017 کې دا وعده کړې وه موږ لپاره موږ نه کړې چې تاسو سکولونو ته داخل شي پیس سره به موږ استادان له ورکوو. دا نن 2019 کې موږ استادانو دغه پیس نه ورکوي استادان به مجبورن موږ د سکول نه وباسي. نو موږ دې ته دا وایو چې موږ مټې ته احتجاج ته ځو نو موږ دلته شکرداري په دغه کې نیولي چک پوسټ کې موږ په بره نه پرېږدي زموږ 3 غنټې شو سهار راغلي او دومره غرمه دي ګرمي ده. صحیح. ډیره مننه.
کتونکو تاسو د دې ګلالو ماشومانو خبرې واورېدې. غرمه دي په موږ په خپله مخولي دي. سهار په 8 بجې باندې راوتي دي د وزیر اعلی حلقې ته کور مخ ته تلو پر امن احتجاج یې کوو. خو ځای په ځای پولیس چې دوی ودرولي دي او مخې ته یې نه پرېږدي. دا تقریبا 14,000 ماشومانان دي د دوی مستقبل چې دی هغه تیارو طرف ته روان دي. هغه ماشومانان دي چې غریبانان دي، بېوسه دي، بېکسه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. د سواد نیوز ډاټ کام مینوالو السلام علیکم. زه یم خورشید علي. کتونکو نن په مټه کې د وزیر اعلی په حلقه کې موجود یو. دلته د ټول سواد نه تقریبا 14,000 چې کوم ماشومانان دي هغه احتجاج لره روان دي. ځای په ځای باندې هغه ودرولي دي. د سکولونو ماشومان دي نن په کار چې په سکولونو کې وي دا احتجاج دوی ولې کوي دا په دې باندې ولې دوی مجبور شو. زموږ سره دلته د سکول یو استاد ولاړ دی، هغه نه تپوس کوو دا راته ووایه چې نن تاسو ولې راوتي یې، ولې احتجاج کوئ؟ چې د حکومت 2017 کې پرایویټ ماشومان واغسته صحیح ده چې د هغوی فیسونه به موږ ورکوو. 2019 راغی دوی زموږ سره تاریخ 3 مارچ 2019 پورې زموږ سره لکه دغه صحیح ده. د هغې نه بعد دا فیس دغه نه کړو. دا موږ نن سکولونه چوټي کړي دي، راغلي یو په مټه کې احتجاج دی. ماشومان خپل حق غواړي صحیح ده. هغې باوجود دې چیک پوسټ کې موږ یې ودرولو. موږ د چیک پوسټ کې 2 غنټې انتظار وکړو او په دې زموږ په دې صوبه کې 84,000 ماشومان دي او زموږ په سواد کې 16,000 ماشومان دي. دې حکومت دغه DPO 8,000 ماشومان سړي چې هغه ختم کړي دي، 8,000 کسان چې هغه موجود دي. نو موږ حکومت ته دا سوال کوو چې تعلیم زموږ بنیادي حق دی او دا حق دې موږ ته میلاو شي. تعلیم زموږ حق دی، تعلیم زموږ حق دی، تعلیم زموږ حق دی، تعلیم زموږ حق دی، تعلیم زموږ حق دی. په څومره وخت نه تاسو ته دا پیسې نه دي میلاو شوي او تاسو دې لپاره څونه مخکې محنت کړی دی؟ 2017 کې چې موږ دا په دې کې موږ تللي وزیر اعلی سره میلاو شوي یو. پېښور کې چې موږ احتجاج کړی دی او په حکیم صاحب سره میلاو شوي یو، حبیب الله صاحب ټول سره موږ میلاو شوي یو. هغه وبشي په وبشي کې 2 کاله وواته خو هغه پیسې موږ ته میلاو نه شوې. دې کې د کم ځای کې ماشومان ستاسو سره موجود دي؟ کم ځای نه په دې راغلي؟ کې زموږ سره ټول تحصیل کبل هم دی صحیح ده او منګور والا هم دي، بریکوټ والا ټول دا راته ووایه بچوړی ته د کوم ځای او ستا چې په دې سکول نه تا وباسي نو ته بیا چېرته ځې؟ تعلیم ته جوړه کېږي، تعلیم کې مخې ته څه جوړېده غواړي؟ صحیح. ته راته ووایه چې ته نن احتجاج له ولې راوتی؟ راوتی یم عمران خان چې په 2017 کې موږ سره کومه وعده کړې وه هغه عمران خان اوس وایي دا نه کېږي او موږ دا غرمه دي هم دلته راغلي یو او زه دا غواړم چې زه خپل تعلیم جاري وساتم. ته څه یې بچو؟ موږ هم تعلیم غواړو. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دې غرمه دي ټول واړه دي چې چک چاپېره ولاړ دي او د دې غرمو رس دا واړه خرابېږي او موږ غواړو چې دا واړه سکول جاري وساتي د خپل تعلیم او موږ وایو چې دا موږ خپل تعلیم ساتو. ته څه یې بچوړی؟ موږ چې سکول ته ځو زموږ سره کاپي نه وي، استاد وایي کاپي واخلئ ځان نه موږ نه فیس غواړي، زموږ سره فیس نه یو. موږ دا دغه کوو چې موږ خپل سبق په ټیټ ووایو، موږ نه فیس دا فیس ته میلاو نه شي نو تاسو بیا څه کوئ؟ موږ بیا سکول نه وباسي او دا ډاکوان پلان کوي. پکار د حکومت ته څه پکار ده؟ وزیر اعلی ته څه پکار ده؟ دا پکار ده چې موږ له فیس راکړي او استادانو ته تنخواه ورکړي. صحیح. تاسو راته ووایه چې نن د دوی احتجاج کوو. محمد رسول الله رسول الله دا حکومت د زما دا مطالبه ده چې موږ په 2017 کې دغه ډیپو چې کوم ده نو دغه خو بالکل په عقل په هغې کې نشته. ځکه چې 3 کاله وشو هغې به راتله او په زور د بیزونو او د ګډو نه دې نه واړه موږ ته را دغه کړي دي سکولونو ته چې دا تاسو داخل کړئ او تاسو له من چې کوم دی 500 روپۍ موږ درکوو، وزیر د کپړو د پیزارو د دې پیسې موږ درکوو. 3 کاله وشو د ما په 3 کاله دا ګیره پکې سپین شو زه او راځه زه او راځه یعنې ما خپل دغه لیکلي چې 200 روپۍ زه تللی هم راغلی د ډیپو دفتر ته خو لیکن هغوی چې دغه کاغذات راوړي انټري کوئ او ګور باندې 3 کاله وشو موږ راسید له تلي وو، محب الله له تلي وو، فضل حکیم سره په منګورې کې په دیره کې سره موږ هغه کړی دی چې دا موږ دغه وشو. وزیر اعلی CM له موږ تلي وو پکې هغوی چې وبشي نو په وبشي خو کار نه کېږي. دا وړ راغلي دي او غریبانان مطلب دا دی چې بله دا خبره ده چې زموږ استادان هغې زموږ ته بقاجات جمع شوي دي. زموږ بلډینګ چې کوم دی اوس مالکان اونه چې موږ ته وایي یاره تاسو بلډینګ خالي کړئ ځکه 3 کالو کرایه تاسو موږ له راکړئ. کرایه شته نه حکومت موږ ته راکوي. نو زما دا عرض دی چې هره موږ ته حکومت په وخت دا پیس راکړي چې تعلیم د دې وړو خراب نه شي او دا جاري وساتي. بچوړی ته څه وایې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت زموږ سره په 2017 کې دا وعده کړې وه
موږ لپاره مونږ نه کړي چې تاسو کولونو ته داخل شئ فیس سره به موږ استادان له ورکوو دا نن 2019 کې موږ استادان له دغه فیس نه ورکوي استادان به مجبورا موږ د سکول نه وباسي نو موږ دوی ته دا وایو چې موږ مټې ته احتجاج ته ځو نو موږ دلته شکرداري په دغه کې نیولې چک پوسټ کې موږ په بره نه پرېږدي زموږ 3 غنټې شو سهار راغلي او دومره غرمه دي ګرمي ده ډیره مننه کتونکو تاسو د دې ګلالو ماشومانو خبرې واورېدې غرمه دي په مو په خپله مخوري دي سهار په 8 بجې باندې راوتي دي د وزیر اعلی حلقې ته کور مخې ته تلو پر امن احتجاج یې کوو خو ځای په ځای پولیس چې دوی ودرولي دي او مخې ته یې نه پرېږدي دا تقریبا 14,000 ماشومانان دي د دوی مستقبل چې دی هغه تیارو طرف ته روان دي هغه ماشومانان دي چې غریبانان دي بېوسه دي بېکسه دي